ژبه د هغه وایه ما خدا در سره ومنه هم زما د وطن وسایل وو تا زه پې خبر هم نه کړم وزیرستان د سرو زرو ډک دی فاټا د سرو زرو ډک دی یو د بویا نه واخله محمد خیل نه واخله تر بویا پره دا په نارت وزیرستان شوې علاقه ده په دې کښې ما په نظر 35 ټریلیون دی کنسیډر بلین کاپر او ګولډ دی سره زر او کاپر پراته هم د هغې خاورې خلک خپله خاوره د اوسېدلو ځای نه مومي دلته ډېر خلک کوېسچن کوي وروره ته خبر یې هم ته چېرته فاټا ته تللی یې چې په هغې خلکو څه تېر شوي ته خو په ذهن کښې سوالونه لرې زه دې منم درته ناست یم تا که درد ولیدو چې څه شي ته وایي یا په دغې خلکو تېر شوي څه دي په دې 15 کالو کښې ولا زړه به د وجي وي اوس صرف 12 ډسمبر ته او یو ماشوم چې ما یو ویډیو اپلوډ کړې ده که چا نه ویلدلي په فیسبوک کې وګورئ د سینه یې دا غوښ د صرف دملې اډیکۍ پکښې پاتې دی دا بم داسې چکړی مخ یې نشته لاسونه یې داسې دوه اډیکې صرف راغلي دي مور دې څه خپل په مرګ ته خو وایې تا څه لیدلي دي چې په دې خلکو تېر شوي څه دي نن وایې ناره یې غلطه ده پلانکه یې غلطه ده پلانکه یې غلطه روغ کور ښه خبرې کوې ډنګ خو نه دی د پلار یا د تره یا د کلي د مشر سر خو د پرې نه دی لرې دا ټیک بیا هم زموږ سړی سینې ډېره هیله مو وه چې موږ راپورته شو ډېر مشران به په موږ باندې د شفقت لاس ږدي الله دا وکړي چې زموږ ها هیله پوره شي لا اوس مو هم پاتې ده هغه هیله دا کراچۍ د مرګونو سنټر د پښتنو کربلا د جبر لوی ښار پاتې شو د پښتنو دپاره ډېر کسان پکښې مړه شول نقیب الله کې اوس کوشش کاره وکړه نه څه دروغ خو پکښې پاتې نه شول روانور داسې قاتل وخاتی د دوی خپلې ادارې وایي چې 4,500 کسان یې وژلي هم ډېر ریاست خفه دی چې د ده د سزا مطالبه مو ولې وکړه پی ټي ایم هغه کړې ده او تر اوسه پورې دا خو اوس فیصله راغله دوی وایي اوس په عدالت ثابت کړلی چې نه دی بیا یې نو ثابت کړی هغې وخت کاغذونه اخبارونه او ټلویزیون ولګوئ چې دا ججان ورسره کوم په خندا ملوېدل ته یعنې زموږ په زخمونو باندې مالګې وې هغه خنداګانې دوی سره خپل دي دومه مطالبه وه چې ته مرګونه د پښتنو ډېر وشول خدای خاوره ثوابۍ هم شوي نامعلوم افراد څوک فاروق جان یې اوس نه دی ویشتلی انوار الحق دا خو اوس چې د پي ټي ایم ډېر په دې نه بعد هم شوي مونږ دا وایو دلته مرګونه وشول مونږ پښتانه خو سوچا خلک یو په خپله خاوره مارک په دوې وجې وي محمود خان ډېر ویلي یا خو خدای مکه د چا کور ته ننوتې وي څه بېعزتي یې کړي وي په هغې پورې دی وژني یا د چا زوی وژلی وي پلار په هغې پورې دی وژني په پښتنو کښې مرګ په دې دوو کیسو کښې خلک کوي دلته تا خلک حلال کړل سرونه ځینې پرې کړل زه وایم دومره پته خې راکړئ څه کړي وو مشران ګلالي خلک دلته ستا د خلکو په سرونو باندې د ډریل مشینونه وچلول راشه ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن جوړ کړه موږ تا ته هېڅ نه وایو ته وایې د ترهګرۍ په شا زه نه یم ته دا وایې موږ وایو خدای دې نه وکړي چې ته شي خو یو ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن جوړ کړه موږ ته چې پته ولګي چې دا څوک ووایه دا زموږ په پښتون خاوره باندې چې جنګ تود کړی و چې د دې کې اندازه راته وده کېږي ما متل بار کړی دی چې پښتنو کښې متل دی ورته وایي مېلمه خدای دې نه وکړي چې ته غل وې مسله دا ده چې زموږ کور ته راشه زموږ د کور نه غلا وشي
موږ وایو خدای دې نه وکړي چې د ترهګرۍ په شا وي، خو چې کومه علاقه ته ته راشې کنې دغه لوبه شروع شي. ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن دا د جنګونو په اختتام جوړیږي. خو موږ ارمان لرو چې دغه شی ختم شي، ځکه خو مو دغه نام ورکړی دی چې ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن جوړ کړه. زرګونه پښتانه مړه شول په خپله خاوره په خپل کلي کې، پته یې نه ولګېدله چې ودرته چا وویشتو. د دغې نه زموږ په راتلونکي نسل دا ماشومان یو ماشوم ناست، د دغې ماشومانو په ذهنونو یې اثرات کړي. موږ خو نه یو ټیک، موږ خو ذهني ټول ورسره پته سره څه شي رانه جوړ شوي. راتلونکی نسل هم ختم کېږي، دومره په ښه په بد خو خبر که. دوی وایي چې 5th جنریشن وار دی که هایپرګریم څه داسې کیسې کوي چې یعنې خلک کنفیوز کوي. خلک خو تا کنفیوز کړي دي چې دومره دماکې کېږي په حالاتو د نه دی خبر کړی چې ذرا چا وکړی و څه وشو. ته خو هر وخت ووایې چې مذمت کرتے ہیں تفتیشي کمیټي به جوړه کړو، بیا تفتیشي کمیټي ورکه شي. طاهر داوړ ډېر دردناک شهادت. پی ټي ایم شور شروع کړ، د چا پې خبر نه راته، بیا خبر راغی چې بس شوې ده، واقعه شوې ده، کنې دوی منله هم نه چې بیخي شوي نه دي. بیا په پی ټي ایم باندې الزامونه پی ټي ایم نه غږ شو ځکه چې وزیر اعظم وویل چې موږ به یو ارجنټ تحقیقات 3 ورځې ته وایي. ولا ما ته څوک نشي ویلی چې هغه ارجنټ تحقیقات وشول. کسان ووژني، بیا کورونو ته دمکې ورکړي چې که د تحقیقاتو پته دې وکړله بیا به زه هغه دغه وکړم. دا بدماشي دا مه کوئ یار، مه کوئ بدماشي. آیین جوړ شی دی، په دې به اتفاق سره وکړو. بله مطالبه وه چې میسینګ پرسنس عدالت ته ورکړه. که څوک پکښې مجرم وي هغه زما مجرم دی، ځکه چې ترهګري زما په خاوره شوې ده، هغې ته به سزا ورکوي. څوک چې پکښې بې ګناه وي هغه بیا را خلاص کړه. زما کلاس فیلو و فیض الله جان 8 کاله پس اوس کور ته راغی، وایي تاسو ټولو ته زه چیلنج درکوم، مکې زه خو ټیک نه یم، رانشي دغه ریاست ته ووایي هغه 8 کاله په څه شي جرم ښه تېر کړي، که په ده چا ګناه ثابت که بیا خو راته ووایي. مونږ ته پته ده چې ترهاګر خو د یاسر الله احسان په شان باندې ګرځي. دلته د عام ولس ها دا نه یې چې تا به ټول بې ګناه نیولي وي، وایي عدالت یې ورکړه هغه دې فیصله وکړي. ته چې یو بې ګناه کس ځوروې، هغه مور ناسته وي، زه ډېرې مندې پېژندم په خپل علاقه کښې چې هغه د روټۍ نه رنډې شي چې زما زوی به مړۍ خوړلي وي که نه. دا دردونه دا اوښکې زما په خاوره د خوندې مندې تویېږي او زه به اواز نه پورته کوم، او ته به وایې که اواز د پورته که پاکستان ماتېږي. په حقوق راکولو باندې پښتانه ته پاکستان ماتېږي. زه خو مې یوه ورځ هم چا په غوسه کښې راوستې کړم چې که پښتنو ته محمود ومي چې که پښتنو ته په حقوق ورکولو باندې پاکستان ماتېږي، خدای دې سبا موږ ته دې حقوق راکړي. موږ ته حقوق پکار دي، ټول ولس ته به حقوق میلاویږي، په هغې نه ماتېږي. معنا دا ده چې ستا د ملک د چلولو بنیاد زما سره په پیرکي ده، جوړ په هغې 33 اربه ډالره روپۍ دا شوچه د پښتنو په وینو واخیستې شوې. اولاد پښتانه بیا تحریک هم نه جوړوي، دا هم پکې لا بد. ماینز سوات نه واخله تر پاټا پره ډېره لویه مسله ده. دا پښتانه ماشومان پکښې وژل کېږي. بده خبره هم نه چې هغه څخه شي او بیا بېرته چېرته ناخوښه پېښه وشي دوی عام پښتانه راونیسي ټارچر سیلونو ته یې واچوي. موږ دا وایو ته ټارګېټ اپریشن که ته د ماشومانو سپین ږیریو سره دې څه کار دی چې د هغه هم وهې. د دغو 5 مطالباتو تفصیلات که ما چېرته په پوره وضاحت سره پیش ته کړل، په ولاد تیږې به وژړي، دا دیوالونه به راوژړي.
په دې کښې دننه جملې دي تېرې شي او خلک یې ولولي چې 5 مطالبات دي. وروره په دې کښې نه ډېر غټ غټ څه پراته دي. په دې کښې دننه داسې وینې، داسې اوښکې، داسې بېوسۍ، داسې د غربت ډک ژوندون پروت دی. د 5 مطالبات دغه دي چې کام په اتفاق لري. وکیل صاحب اول یو کوېسچن وکړ چې آیا د مدنیات یا دغه وسایل یا د نورې مسلې به د پي ټي ایم برخه وي؟ که هغه برخه شي نو دا بیا هغه شی دوم ځای ته لاړ شي. زمونږ اول کیسه زمونږ د ژوند او د عزت دی. هغه نه پس پښتون ژغورنه غورځنګ دی. ژغورنه د هر شي ده. ژغورنه د عزت ته ساتنه، ساتنه ژغورنه د ځان ده، ساتنه ژغورنه د مال ده. دا بیا د هر شي پکښې راځي. دا چې مونږ ګرځو یو ځای بل ځای بل ځای بل ځای، دا د کام سره مشوره کوو. مونږ وایو چې ناپوهه خلک یو، کېدای شي یو داسې علاقه وي چې په هغې کښې مرګونه یا دا عزت نفس کیسه مسله نه وي، نوره مسله وي. خیر دی کام چې پرې راټولېږي، چې کام سره یو یوه دوې مطالبات که زیات شي هېڅ فرق نه لري. د وطن کومه مسله هم چې په پي ټي ایم حل کېږي مونږ انکار نه کوو. هره مسله چې په دې تحریک حل کېږي مونږ به کوشش کوو چې پرې حل یې کړو. نو لومبنی اول دغه خو دا دی زمونږ عزت ځان او عزت. په هغه نه پس بیا دا نورې مسلې هم د وخت سره به پي ټي ایم په خپلو مطالباتو کښې شاملوي. یو ځل دی پوره سروې وشي او انشاءالله چې که چېرته د پي ټي ایم مونږ چې ورته وایو چې بیا به یو ځل اسلام آباد چدر نه ورکوو، هغې نه اول به دا تیاری کوو چې کومې مطالبات نوي یې ورشاملوو، کومې نه ورشاملوو. د دې دپاره مونږ کوڅه په کوڅه ګرځو، وطنونه وایو او دا تنظیم لوی کار دی. زما په خیال سره د صوابۍ څه نه څه تنظیم جوړ شوی هم دی، په تحصیل وایز جوړ دی. خو د تحصیل وایز که دا میړانه وکړي چې دا یونین کونسل او دا ترتیب مو چې کوم سره یاد چې په دې ترتیب باندې هغه کار وشي او کالونیل سټیټ شي، لکه پاکستان چې یو کالونیل سټیټ دی، په دې کښې دننه معیار هر وخت وایم یو دی. ته تعلیم یافته یې نه یې، بې تعلیمه یې، روزګار دې شته که بې روزګاره یې، خان یې نه یې، ملا یې اومي یې، څوک هم یې، څوک هم یې. که بوټ پالش یې، جاسوسي د خپل وطن کړی شي، د خپل وطن دلالي کړی شي او د دغو خلکو په مفادات چې ستا د وطن سره ټکر ګوتې نه وهي، ټیک ده، زنده باد، ژوند به څه نه څه حده پورې دوی درکړي. هم که دا کار نه کوې، بیا که ته ډېر تعلیم یافته هم یې، که ته ډېر لوی خان هم یې، که څه شی هم یې، ستا ژوند به په ارام نه پرېږدي دا خلک. که دا کار ورته کوې، بیا که چت انپړ یې هم ستا کار به روان وي. دا د پښتنو د وینو په ګیم کښې که ته ورسره شاملېږي، بیا ستا کار روزګار شته. اوږد مجلس وشو او ستړي به هم وي ملګري، خو دا وي چې کله کله به یو بل ته د ښه نیت په بنیاد خبرې هم کوو. دا ډېر په اعتماد سره درته وایو چې زمونږ دوم ځل که اسلام آباد ته تګ و، هر هغه مسلې چې موږ نور سره پرې راضي یو ټول، لکه دا د تمباکو په مسله باندې چې دلته ټول سره راضي دي، داسې علاقایي مسلې به خامخا زمونږ په مطالباتو کښې وي او تر هغې پره به نه راپاسو. کلک د غرونو خلک یوه خبره مې وي تر څو پره چې هلته دا مسلې حل نه وي. بیخي انشاءالله
په دې باندې زموږ کمیټمنټ دی. او دلته هغه د وکیل صاحب سوال جواب خو لږ وشو او څه نورې خبرې چې ما د دغه نورو نه لږ غږ کړلی په وسایلو باندې ما خبره نه وکړله، دوی ډېره وکړله. خو حالانکې بیا هم زه دا وایم چې ډېر وسایل یا دوی نور هم پسې پرېښودل، هغه نه شول ډسکس. او دا یو ملګری ډایرکټ ګایره کړی دی، دا به چې کله زه سیشن ته ځم یا به اوس درکړم. د پی ټي ایم ایجنډا به په پاکستان کې میشتو پښتنو دپاره وي که په افغانستان کې میشت پښتانه به یو بل پی ټي ایم جوړوي که دا به د ټولو پښتنو وي. خبره یوه ده، ولې پښتنو کښې متل دی د خره لکۍ چې د کومه طرفه هم ناب کوي هم نب یې یو وي. مسله که هلته ده که دلته ده، یوه مسله ده. که دلته حل شوله هغه بچ دي، که هلته حل شوله دا دوی خو به بچ دي. دا د دنیا د قوتونو د یو بل د بیلنس کولو مقابله ده. پاکستان پکې ټیکه اخیستې ده مختلفو ملکونو ته چې دا کار به زه درته په شکه وکړم. نو په هغې کښې موږ د پښتون خاورې نه د ترهګرۍ جنګ خامخا لرې کول غواړو. هغه د پښتنو چې کومه کوڅه هم وي، موږ یو بل سره تړلي یو. موږ یو د لاهور او فیصل آباد په ملک شي، خو حالات چې په کندهار شي خراب شي، هلته په وزیرستان شي خراب شي ورسره. دا سره تړلي ده. د ترهګرۍ مسله یوه ده. نو موږ به دا بلا امتیاز وایو چې دا خو د لرې شي. باقي چې کوم موږ مطالبات کوو په دې خوا اړخ باندې میشته پښتانه چې کوم دي د هغې د پاکستان آیین لاندې. او وایي پښتانه د اسلام په نام باندې ډېر مړه شول. آیا پی ټي ایم چې خو به هم څه د خپلو مفاداتو دپاره نورې ایجنسۍ کار نه کوي چې دوی یعنې بیا داسې راته بوځي؟ دا دلته یو شک خور کړی دی. څوک وایي یوه ورځ یو ځوان راغی، ډېر ملګري ناست و، هغه راته ویل نو داسې څه خبره یې کوله، خو زه پرې پوهېدلم نه. ما ویل ملګري ما ته خو سپینې سپینې خبرې خوند راکوي، زړه دې څه دي راته ووایه یار، والله که دومره یې مایند کړم. هغه راته وویل یاره زما په زړه کښې اوس داسې شک پیدا کېږي چې که ته د آی اس آی ایجنټ یې. ما ته ډېر خوند راکړه دغې سوال. ما دومره ما زنده باد یار دا خوند کوي چې مخامخ سپینه خبره وکړي. ما ورته وویل چې یاره جواب خو به یې خامخا درکړم، ځکه چې دا ما فرض دي زه ځان جوابدeh شمارم د دې کار. ما ویل ګورجانه ته چېرته د پي ټي ایم جلسو ته راغلی یې؟ ویل او نور ډېر کسان ناست. ما ویل تاسو راغلي یې؟ ویل چا وکړو؟ ما ویل تاسو ته کال را این ډي ایس یا ایس آی کړی و، چا درته کړی و چې ورشئ؟ ویل نه ورته کړی. ما بیا دې ځوان ته مخ راواړو. ما ویل منظور څه خان خو نه دی؟ ویل نه نه دا پته مې کړې ده هېڅ خان. ما ویل څه سیاسي لیډر خو هم نه دی؟ ویل نه هغه هم نه. ما ویل نو څنګه خلک؟ دا خو خلک راغله زه جوړ شوم. نو که چېرته دغې خلکو سره این ډي ایس او آی اس آی ویلي وي چې ورشه، بیا دا کار به وکړی دی. که نیمبوشي ما چې سره یتیمانه چې دوی مې راوستلي، دا خو چې زه خلک ما نه دي جوړ کړي، زه خلک دي جوړ کړی. نو دا دی. دوه مې ورته وویل دا چې ښه زه اوس دعوا لرم چې ته د آی اس آی ایجنټ یې او دلته د خلکو د کنفیوز کولو کوښښ کوي. ویل ثبوت یې څه دی؟ ما ویل رنګ وهاتو مې ونیولي. اوس د دی نه داسې د کنفیوژن جوړېږي داسې سوالونه. نو دا د اوس زما په مخ شه وکړه. هغه ډېر حیران شو ما ته یې کول چې زه یو سټوډنټ یم، زه غریبه کورنۍ سره لرم، زما پلار یې استاد دی. نو زه څنګه کېدی شم؟ ما ویل زه هم د ټرمپ وراره نه یم، زه هم د لرې کورنۍ سره لرم. نو چې زه جوړه شم ته څنګه شم جوړېدی؟
نو بیا هغه ډېر زیات پریشان شو ځکه چې کسان ډېر ناست وو ټولو پرې خندل وم ما ویل ته کارا ایجنټ یې نو هغوی تعریف کړي چې ما زما په ځای چې څه جوړېږي نه چې ووایو ما ویل نورجانه ځینې الزامات دا دي چې صرف هسې غاړه مې ورکړله ټیم مې ونیو ما ویل خفه نه شي اصل خریدار درته ریلایز کوله چې ځینې الزامات په بل باندې درشلی کېږي خو چې کله په چا ولګېږي د ځینو څه پیمانه وي نه ترمامیټر ونڅې دومره دغې او نور چې یو ځل په پښتنو کښې زیات اعتماد په قرآن شریف نو ما تقریبا 10-12 ځله په جلسو کښې ځان په قرآن شریف درته قسم خوړلی چې زه به نه د چا ایجنټ جوړېږم نه یې یم نه به په شا کېږم نه به یېرېږم نه به خرڅېږم نو که په بل شي د اعتماد وي هم خو تاسو ناستو کسانو ته وایم او چې څوک اوري هغې ته وایم د پښتنو په څه شي اعتماد کېږي هغه شی دې راته وشي زه هغه ته ورسره یم که په قرآن که په جومات شلې زه به هغه ځای ته ورسره ځم نو چې موږ دومره غمځپلي او دومره دردېدلي حالات شي په دې وپوهېږو چې یا مو څوک استعمالوي یا څوک د شهوتې وهي په ولاکه پرېږدو دا د پښتنو تحریک دی شوچه به پښتون کار چلوي هېڅ داسې خبره نه شته ده نه به وي او نه د خدای وکړي چې داسې راشي یو ځل زموږ سرونه وي دا به د پښتنو تحریک او تر اوسه پورې ثابت شوی هم ده ډېر خلک وایي فنډینګ د کومه راځي زه خو وایم دا راسته هغوی ځوانانو خو دلته جلسه کړې آیا تاسو نه ویل چې موږ ته به جلسه ښه فنډینګ کېدو عام خلک یې راوړي او د پی ټي ایم فنډینګ هم څومره لګېږي کراچۍ څومره لویه جلسه وه یو د جماعت به لوډ سپیکر پکې لګېدلی نه پاس ماته پکښې کرسي وه نه لاندې دلته کرسي وه دا نن هم په دوی چې کرسي راوړي ما په سره دوی به خپلې پیسې سره اچولي ثوابی به نو دوی به پروګرام کړی موږ خو تر اوسه پورې چاته یوه روپۍ نه دی ورکړې یا موږ ته ورکشاپ یې وکړه یا بل شی وکړه تر اوسه پورې څومره کار کېږي پښتانه فنډینګ هم کوي چاندې هم کوي زیاتې کوي عام ولس چې موږ کراچۍ کښې یو میټینګ وکړ دا خبره خو اوس غونډې بهر کړی شي هغه میټینګ نه چې بهر راوتلو موږ بکسه یې شوه 59,000 چانده شوې وه او دا ده چې د دې چندې یوې روپۍ ته به هم موږ جواب ورکېږو مسله دا ده د کوېسچن د ریاست لخوا ډېر کېږي چې فنډینګ موږ که ورته ووایو چې موږ ته محمد علي یا پلانکی پیسې راکوي پلان چانده راکوي بیا بېرته هغه نه پرېږدي زه حسن ته غریب به 2,000 روپۍ ورکړي د 2,000 په سر به ورته 2 کروړ کاروبار وکړي نو څه داسې غواړي چې څوک یوازې راشي موږ به ورته کاپي کښېږدو مخامخ چې دا وګوره که د 10 او د 5 روپیو حساب هم کم څه بیا د ډایرکټ لاس راچوي هغې د شروع دې چې ته موږ بیخي احساس یو بله خبره ده چې یعنې که چېرته خامخا زموږ د تحریک نه چاته فایده رسي یا نقصان سړی چې زخمي شي په موټرسایکل ولوېدو دغه ځای نه وینې بهېږي قطعاً دی د میډیکل سټور مخکې په دې معنا نه ودرېږي چې که زه دا پټۍ وکړم د ګناهګار ته به ګټه ورسوي هغه خپل زخم پاتې زموږ د تحریک نه په دنیا کښې که چاته ګټه وي که چاته نقصان وي موږ په زخمونو ککړ وطن یو زموږ کورونه ډنګ دي وطنونه مو بربادېږي موږ دا ګټې نقصانونو ته بې سوچونه نه کوو د چا ګټه وشوه د چا نقصان وشي خپل وطن دی جوړوئ تر اوسه پورې مطالبه هم د ملک نه کړې ده او دومره اسانه مطالبې دومره په آیین پوره مطالبې چې بیخي بدله پسې جوړېږي دومره سټرانګ بیانیان چې د چا مو مخالفت کوو هغه یې هېڅ مطالبه دا خو د چا په دې تاریخ کښې دلته موږ راځي موږ به سره په دومره وهلو ټکولو نه بس خو زموږ د پښتنو ریاکشن بل قسم وي موږ خو هغه هم نه ورسره وکړو بس ناست وو چې ته به یې ټیکې نه ټیکېدله نه راپورته شولو نور هم زه درته ناست څوک چې څه قسم کوېسچن لري هغه به تاسو رانه کوئ
ما تاج محمد غورزن نوم دی او تحصیل درګې ارګنایزر یم او ضلع مرکن سره تعلق لرم. خصوص مونږ هلته تنظیم هم جوړ کړی. مونږ چې ګرځو نو یو سوال کېږي چې یاره تاسو خبره ده د پښتون وطن او د پښتانه قام کوئ، خو تاسو پی ټي ایم کوئ ناسا په نظیب لاله پکې راپاسي یا غورزنګ پکې راپاسي یا پکې منظور پښتون صاحب راپاسي د پښتون ژغورل غورزنګ زما تنظیم نوم دی. نو تاسو مهرباني وکړئ موږ له همدونه کنفیوژن جوړ کړی چې یا پی ټي ایم کې یا پښتون ژغورل غورزنګ کې. نو زما دا یو دغه دی چې دا سیز دا مسله حل کړي، دا الجن پیدا کړی دی خبره. دلته داسې ګنګوسې کېږي په دې ټولو بازارونو کې لارو کوڅو کې چې پی ټي ایم د پښتون نیشنلزم دا شی ډېر په تیزۍ سره روچت کړی دی. د دې مقصد دا دی چې دوی په دې وطن کې لکه نورې قوم پرستې یا نیشنلست پارټۍ دي د هغې متبادل یو پارټي را جوړېږي. نو آیا چې دا نیشنلزم دا ناره موږ د دغې مقصد دپاره وو که نه په مستقبل کې د دې خبرې څه دغه شته چې دا به ځي هغه طرف ته، او که نه دا به صرف خالص د قومي تحریک یعنې د کام د مسلو لپاره واحد یو صرف غیر سیاسي تحریک وي؟ نو که په دې باندې لږه خبره وکړه چې پارلماني سیاست به کوي په مستقبل کې که نه دا به صرف یو قامي تحریک وي بس. بل چا سوال دا ملګری حاج محمد غورزن صاحب پښتون تحفظ مومنټ پی ټي ایم بیا بل څه وایي چې پښتون ژغورنه غورځنګ. نو دا اول چې کوم دی هم پښتون د پښتو لفظ دی، بیا تحفظ د اردو لفظ دی، بیا مومنټ دا د انګریزۍ دا دوم چې کوم دی چې پښتون ژغورنه غورځنګ، ژغورنه یا ساتنه موږ هسې هم تحفظ ته وایو او غورځنګ هم مومنټ ته وایو. نو دا کوم معنا ده په پښتو کښې؟ لکه اول غږ چې جوړ شو یعنې مسلم لیگ، آل انډیا مسلم لیگ. نو انډیا خو دلته د خپله ژبه وه، مسلم لیگ بیا د انګریزۍ ژبې څخه عوامي لیگ، عوام د دوی خپله ژبه وه، لیگ یې د انګریزۍ و. دا په څه تیزي سره اصل شوه دا شول چې ټول کارونه داسې وشول خو درو وشول لکه خپل په خپله سره کېږي. غلام خپل هم ځان ته حیران و، دا د کویټې په دوره روان و، کویټه چې ورسېدو د یو ملګري په وخت کې راته ویل چې اوس لکه چې لیډران جوړ شول. موږ ورته چېرته جوړ شول؟ ګیله خلک بس پي ټي ایم جوړ شوی. موږ خپل را پې پوه نه شولو چې څه خو خلک تږي شي، خلک منډې ولي. دا هم یو وار مې د باجمل کې دا عادت د لیونو دی چې د یار نوم یې څوک اخلي ورپسې سي. نو دا دا چې دا د پښتنو ناره وه چې دوی بس خلک پسې روان شول. نو اصل چې دا یو ایم ټي ایم نوم و، دلته صوابۍ شی د صوابۍ خلکو ویل هم چې دا به ایم ټي ایم نه وي، دا به پي ټي ایم وي، دا به د پښتنو د تحفظ دا سوالوارو نه پته وکړه، سوالوار دی جواب دی چې دی څه لوبه وکړه. دغه دا هم چې دغه معنا ده لنډه. که څوک نه وي پوهېدل بیا خیر دی که صرف پي ټي ایم ورته وایي پښتون تحفظ مومنټ بیا د نظیف لاره او غورځنګ د پښتون ژغورنه غورځنګ بیا نه وایي. نو اوس نام یې په دنیا کښې پي ټي ایم خور شوی دی. نو یو ځل چې یو نام جوړ شي بېرته که پښتانه په اتفاق نه و بل نام موږ درکې جوړولی شو درکې خپرولی یم. د پښتنو دپاره دا اسان کار دی. دنیا به دې مني چې ته خپل ځان ومنې چې پښتون یې. او زما لویه ګناه دا دی چې پښتون یم، زما ده چې لویه ګناه دا ده چې پښتون نه یې. که پښتون شغلې په ولاکه مخ در واړه دغه بل
زمنا ډېر په یعنې معبد لږ سخت پرې ورغلی وای خو داسې په سلو انداز ښه ته وویل چې په کلیو کوڅو کښې کلي کوڅو بازارونو کښې نه ډېرې لویې لویې تبصرې په دا شروع دي چې پي ټي ایم ځان ته یعنې دا قاني سیاست ختم کول غواړي او بېرته یو نوی امیج جوړېدل غواړي داسې نه ده یعنې زموږ د مرګونو مسله وه څه موده کړې وای موږ 15 کاله ناست وو نه کېدله چې برداشت په وشو موږ راپاڅېدو که کېدلی زموږ د دې پښتون قام د څوک پي ټي ایم ملاتړ دغه نه که کېدلی هم موږ به په دې کې باندې چې چا ښه به نه وي چې پي ټي ایم جوړ دی موږ به د پي ټي ایم نه وای جوړ کړی تحریک دا به تحریک وي مسله هلته جوړه شوه چې 2 کسان MNA جوړ شوی هسې زما خپل خیال دا دی چې د هرې پارټۍ MNA شته دی MPA دې هم شته دی هغه دوه چې کله MNA جوړېدل پوزیشن دا و چې نه موږ دومره کلکه خبره وکړه موږ چې خپل کار کوو که چېرته پي ټي ایم جوړول نو پي ټي ایم به انتخابي نشان ورکولی پي ټي ایم به دوی ته یو پوره غچ چلولی یعنې کمپین کوم قسم د پي ټي ایم یعنې پي ټي ایم ملاتړ و چې پهغې ناول ډي خان جلسه وه او د ډي خان جلسې اوس هم زما تقریر در واخلی چې د سټیج په منځ ورته وایم چې د پي ټي ایم په نامه ما چې ته ووټ ورکوئ دې ته واخلي نو موږ خو خپل کوښښ کړی دی هم په ذاتي بنیادونو باندې دې 2 کسانو نه بلکې 100 کسان نور هم ولاړ وو کسانو ته هم په موقع داسې اندازه نه ولګېدله چې دې کې نه دومره راغلي خو والله ما ته هغه کسان راغلي چې موږ به استعفې ورکړو نو دغه دا چې په موقع هغه کار وشو پوهه نه وه تجربه نه وه دومره آینده زموږ تګلاره دا ده چې که څوک د پي ټي ایم سره ښه کار کړی و د پي ټي ایم او بیا دی انتخابات تللو پي ټي ایم به په ښکاره باندې پرېزیدي چې بس پلانکۍ انتخابات ته ځي موږ یې په لاره کښې خنډ نه جوړېږو خو دی زموږ لخوا نه دی دی په ذاتي حیثیت نو دغه وضاحت کولی شو نو داسې زموږ سره څه بله طریقه که بل چا سره وي هم موږ ته دې رایاده کړي تېر 2 کسان خپل هم یو ورځ په دې غږ شو چې څوک پرې خبرې څوک پرې خوشحال بل هغه خپل پرې خبر شو دغه ته موږ هم د سخته کسانو وکړله په موقع چې تاسو یې بریلیک شوي دی که نه دغه چې موږ ته اندازه هم نه وه نو دا به پارټۍ نه یو تحریک دی قامي تحریک به وي د ټولو به مشترک وي اوس هم په دې ناستو کسانو کښې هم د هرې پارټۍ کسان شته د هر سوچ لرونکي او د هر پیشې لرونکي خلک ناست دي دا زموږ مشترکه قامي جدوجہد به وي هېڅکله دا قامي پارټو یا سیاست ته نقصاندې نه دی فیض محمد کاکا یو خامپال سیاستمدار زه وایم د تحریک قدر ورکړی دی هغه په قدر شي خپل قدرمن و خپل عزتمن و خو د ټول ژوند دی په ښه نظر داسې حال دلته چې څومره هم کامپان مشران که تېر شوي دي اوس هم چې زموږ تقریرونه کېدل هم د صمد خان شهید نوم هم وي پکښې هم د باچا خان بابا نوم هم وي پکښې ډېر یعنې د ضرورت مطابق تحریک جوړ شوی دی نور چې څومره قدر ورته لري یا څومره په خپلو مجلسونو کښې دی د نورو قامي تحریکونو او قامي پارټیو قدر کوي دومره شاید داسې نوی وجود لرونکی خلک چېرته د چا کړي خو بیا هم موږ دا وایو چې که د چا په دې کښې شک وي چې یا پارټي ته پکښې چل دی یا پارټي ته زه اوس تاسو ته وایم راشئ زه د هر چا سره ناستې ته تیار یم ما ورسره کښېنوئ زه به خپله خبره وکړم دی به هم زه د کشر وم دی د مشر وي د پښتنو په څو کیسو سره جوړ شو موږ تیار یو اتفاقي تیار موږ هر سړي ته ناستي ته ناست یو چې راشئ کښېنوئ موږ پوه کړئ که موږ غلط وو موږ ته ووایي دا مو اول ویني دي بیا وایو چې موږ ذاتي د چا په لار کښې خنډ نه جوړېږو او که څوک زموږ په لار کښې خنډ جوړېږي موږ به غاړه ورکوو چې ورور مې خپل صلاحیت
خپله توانایي زه ستا سره مخالفت چې هېڅکله نه ضایع کوم ما سړی لیدلی دی ما په صحیح ځای باندې پښه ایښې ده پښه مې ایښې ده هغه نه پورته کوم بس په هغې ځای زور ورکوم دغه مو تګلاره ده دغه مو کار دی که چاته چېرته هم څه پکښې نقصان کړی ده صرف ته یو اشاره راته کوي موږ به هغه نقصان نه ورکوو بیا یې ریاض ته هم ورکړه مولوي ډاګوال زما تره زوی دی او زه دې بند سره پی ټي ایم باندې زه ډېر څه اورم او لیدلی مې مولوي بهیر موږ ماښام حجره کې یو ځای ناست شو بس خبرې ډېرې کېږي په حجره کې کېږي او د دې علاقې لږ سیاست سره نه ما تعلق شته د دې حلقې نه ما صوبایي الیکشن هم کړی پي کې بد شته د مسلم لیګ نون نه مې الیکشن کړی زما تر کلیو پورې د پي ټي ایم د سټیج یا د پارټو په حوالې سره د عوامو بیزارۍ ته زما خیال دی پارټو کې د عوامو بیزاري ډېره سیوا ده او د هغې وجه یو څو خبرې دي هغې یو دا خبرې چې اکثر په سټیج هغه خلک ناست دي د صوابۍ ډسټرکټ چې آیا مالداري کردار دی یا هي یا نه خو چې کوم ورکر دی نو چې هغه ته وګوري نو هغه وایي بھائی زه خو پکې نه یم ټیک د جلسې له راشي پروګرام راشي یو بیزاري دا شان د پي ټي ایم حوالې سره زما یو بیزاري و چې هغه نن ستاسو ملاقات سره زما په خیال هغه تر ډېر حده پورې لر شوه ستاسو لیدو سره او د هغې وجه دا وه چې زما د ملک سره او د خپل دین سره ډېره مینه ده د وخته سره نه الحمدلله او خانداني لحاظ سره هم زمونږ شکر الحمدلله زما بابا په 1932 کې مسلم لیګ جوین کړی په پي کې بیا 32 کې مسلم لیګ جوین کول دا ډېرې زړې زمانې خبره ده حاجي رحمت خان حاجي صاحب عبدالوسیم رحمت حاجي صاحب ډاګې زه چې په ستاسو سټیج ته ما وکتل دي نو ستاسو په سټیج زما داسې خلک وي چې هغه خلک دي بااصوله خلک دي خو د هغې د ورته سره په سیاسي لیول باندې د دې ملک مخالفت او زموږ د مذهبي د اقدارو مخالفت به هغې کوو د مولا په شکل کې خبرې کول یا مولا نه منو دغه نه منو ښه مونځ به یې نه کوو اودس به یې نه کوو زه دا نه چې خپله خیال دی او هغه ډېر بااصوله خلک تقریبا په معاشره کې د هغې ډېر زیات اصول دي او ډېر ښکلي ښکلي خلک د خپل کلي خو د مذهب په حوالې سره د هغې هغه سوچ صحیح نه و زه په دې وجه ستاسو پروګرام نه به چې راغله ما به هغه خلک ولیدل نو ما به وایي دا تحریک یو حصه ده چې هغې ته مونږ پخوا زمانه کې ډي ایس ایف وي یا به موږ ورته هغه دیم کې هغه کسان وي چې د هغې دین سره لګاو نه شته موږ به وایي چې دا کامریډز دي یا رشینز هغې سپورټ کوي یو شی زموږ ذهن کې پروت و نو ستاسو تنظیم د ما هم لرېوالی اختیاره و داسې او د هغې بنیادي وجه دا وه چې لکه زما الحمدلله شکر الحمدلله جی زه چې کله پریویس چند ما ګیره پرېښوه دین سره ما یونیورسټۍ کې ګیره پرېښې ده ورته ما دې ذکر کړی دغه یو خبره دې ته ما وایي نو خبره دا ده چې که نه د زه یم چې دا خبره د خلکو د ذهن نه په کار چې لرې شي او یا که داسې نه هغه خلک د مهرباني وکړي چې هغې سټیج کې خیل وروستو کښېني چې د خلکو په علاقه کې کوم تاثر غورځېږي او هغه ښه نه دی او خلک تاسو ته عوامي لحاظ سره د نه راتلو کوشش کوي ځکه چې هغه خلک تاسو وګوره په خپلو کلیو کې نن سبا یوازې پاتې شوي دي هغې سره په ګاونډ کې په کوڅې کې په کوچرۍ کې ورته څوک ناست دي کوچرۍ کې هغې هېڅ کې یوازې ناست دي ټیک د اصولي خلک دي لږ اصول دي دا خلک او ډېر ښه خلک دي زه د هغې بد نه یم ویلم په کوچرۍ کې به هغې یوازې ناست دي هغې ته مهرباني وکړه چې دا خلک د سټیج ته تاسو ریاض مشره زما سوال دی طالب دی صوابه زه ټول ملګري خاموش دي تنظیمي موږ د صوابه خلکو خواله ځلې وکړې او د صواب په کور کمیټه کې زمونږ د صوابه نمائندګي چې کوم ده که نه دا پلیش برابر ده که زمونږ لیاقت روړ دی هغه ستاسو مرکزي فاینانشل څه دغه دی نو په هغه وجه باندې په کور کمیټه کې دی کرنل صاحب څه ذاتي مصروفیات هغه پاتې شه زما دا خواهش دی چې د صوابه د پی ټي ایم ورکران دي خلک منتخب کی کم سے کم چې په دې اوسني وخت کې دوه کسان چې کوم دی نو په دې کور کمیټه کې صوابه نه واغستی شي دا زما خواهش دی چې او ما سره به زما د پی ټي ایم دا ملګري چې کوم دی د صوابه دا به دغه کېږي ځکه چې لیاقت روغ ستاسو سره په مرکز کې دی نو نور زموږ د صوابه نمایندګي نشته زما مشره دغه خبره ده او په دې باندې لغو تکسر وقت سن دوه جواب کو
دا اول مشر خبره کوله یعنی مذهب د خلکو به څه سوچ وي نو زما مور پلار خواره ورځ په قرآن شریف ناست دي هغه تلاوت راته کوي زما روزنه داسې شوې ده او خپل هم د دین مدرسه کښې پاتې شوی یم او په تدریس ښکلی یم او اوس هم د یو پارټۍ په سټیج باندې هم څه نشي شولی چې د اذان وشي د لمونځ چوټي وي زموږ په جلسه کښې اوس مو اذان هم موږ هلته کوو جمع هم هلته کوو مولانا طاهر زموږ سره کور کمیټۍ جوړوي خو زه به وایم هم چې یو تعاون به راسره وکړي چې اوس زموږ ملاتړ چې دوی شروع کړي خو دوی به راډېر شي او د دوی حجم به زیات شي داسې خلکو نو دا خو بیا دا ده چې د دغو خلکو د وجې مذهبي خلک دی هغه نه راځي د هغې وجې هغه ځای خالي دی نو باید راشي دا تحریک د ټولو دی دا قامي تحریک دی کام چې مولا لري تحریک به مولا لري کام چې ډاکټر لري تحریک به ډاکټر لري په کام شه به داسې ځوانان هم وي چې هغه به په لمونځه او د څه کمزوري وي هم په تحریک ځکه چې کام دی د تحریک خو د کام تحریک دی نو هغه به هم وي پکښې نو دا موږ هر وخت ویو دا موږ چې راغلي یو ناست یو ډیفنس نه کوو موږ د ځان موږ لا زده کړه کوو موږ وایو چې رادي شي خلک دې راشي موږ خو تر اوسه پورې مدرسو ته تګ کړی دی علما ته ورغلي یو او ټول هر ځای ته که د چا ښه نظر و که د چا بد و موږ ټول هېڅ خنډ نشته دی نه به وي پښتون کام قدرتي طور باندې نیچرلی مذهبي دی هېڅ کله داسې نه ده چې دا د مذهب یعنی خلاف د مذهب نه دی خلاف یوه ناره به کېدله زه یې اوس په خوله نه راوړم هغه ما د سټیج نه ویلي چې دغه به څوک هم نه وایي چې په هغه کښې د مذهب یا د ملا ورسې خلاف دی علما ته دومره قدر لرو باید چېرته عالم دین ووي نو موږ هغې ته ډېر په ټیټه ورځو هغې دومره قدر کوو اوس اول هم ما په خپلو خبرو کښې به تاسو ویلي ما وویل تاسو ورسره کښېنئ هر ځای چې موږ سره علما دي انشاءالله هېڅ داسې کله به نه راځي دویمه د ملک خبره شوله ملک به چې څومره د یو ملک آیین مضبوط وي دومره هغه ښه کېدی شي نو موږ خو داسې خبرې رااخیستې دي چې که دغه هر شي په دې آیین شي نو د آیین به ډېر ورسره مضبوط وي بل څوک که څه سوال لري پی ټي ایم کور کمیټي وه تاسو یې خوښ کړئ دوه کسان خوښ کړئ موږ ته یې راولږئ هېڅ خبره نه ده بیخي به یې د دواړه اجلس د خدای محبت لره ستاسو دپاره یې ستاسو دپاره یې زه دا سویلی وزیرستان جنوبی وزیرستان تحصیل سره وکړی علاقه شاهور کلی سپین جماعت دا وړوکی کلی دی لیرې یم زما پلار عبدالودود نومیږي یو سکول ټیچر دی زما څلور وروڼه دي نور درې مې خویندې دي او مورکۍ مې هم ژوندی دی نیا مې ده هغه هم ژوندی دی د پلار مې دوه وروڼه سکه دي نور څلور یو خو دوه وفات شول یو کال اول یو په کمره باندې وشو تبدیلي و یو اول دوه مېرمنې دي دا زموږ طرف دی زه په خویندو په وروڼو کښې تر ټولو مشر یم او نور په ما نه کشران دي یو پکښې سرویر انجینر دی ما نه پس چې کوم دی هغه نه پس چې کوم دی هغې اوس سیکنډ ایئر وکړو اوس مو یو کال بیا مس کړی میډیکل ته تیاري کوي بل چې کوم دی هغه په 9th کلاس کې دی سوري 10th چې دی اوس 9th چې 496 مارکس راغلي وو 9th چې ښه قابل دی هغه
نو دغه یو بل کشر ورور دی خوند یې چې یوه عالمدینه ده نورې کشي نو دغه زموږ د خاندان ډیټیلز دي او زموږ د علاقې منظور تاسو کوم یا یو دا کیسه شوه مشوره شوې چې منظور کشر ورور دی کاري محسن نمیږي پښتوش کچنې ورکوه بیا ما چیرې چې بر شو ما ورته ویلم چې زما په پوره تحصیل شي خو زما په کلي خاندان نه که په پوره تحصیل شو د کاري محسن راته ثابت کړه راشه سټامپ پیپر اوس درته لیکم ماما دومره هغه دروغ یې راپسې کړي دي چې ورور یې منظور چې څنګه PTM په متحرک شوی دی او د پښتنو د ژغورنې یو تحریک شروع شوی دی داسې په دې خطه باندې او خاص کر د صوابای خلکو چې دا ډېره زرخیزه لیډرشپ په حساب باندې ده ډېر زیات مشران او قایدین پیدا کړي دي او خلکو قربانۍ ورکړي دي هغه تسلسل را روان دی او مونږ مخکې هم تاسو سره دا خبره کړې وه چې تاسو دې خلکو سره کېناستل پکار دي دوی سره خبره کول پکار دي ځکه چې دا خلک اوس ناست دی دوی هغه زړې چې کومې ډکاړې وخوړې د هغې نه پس چې کوم دوی سره ظلمونه وشو چې کوم دوی سره دوکې وشوې د هغې نه پس دوی ناست دی نو د دې دپاره آیا تاسو یو کمیټي جوړول غواړئ چې دوی سره کښېنئ او دا خلک سره کښېني او دوی سره خبرې وکړي دویم زما دا خبره ده چې موږ غیر پارلماني تحریک دی آیا که موږ دلته پښتنو سره کښېنو او هغه پاټو سره کښېنو چې هغه پارلماني دي او هغوی موږ سره تګ لاره کوي په لاره را سره ځي نو بیا به موږ پارلماني کېږو دا یو خبره زما دوه سواله دي د دې جواب دلته د خاورې اول هم او په دې نږدېو علاقو کښې چې هغه ډېرې نوې جنګځتلې واحد صوابی دی چې هغه ډېره مضبوطه هم ده په لحاظ سره او ماشاءالله او ډېره مننه مو دا مظلوم کام کوي دا د سپورټ تاسو خو دلته راشئ دا څومره لایو ویډیو دي دا ته د عرب ملکونو کښې مسافرو نه واخله هلته تر چمنه کویټې په رضوانان ناست دي ګوري هغه په زړه کښې خوشحالېږي مظلوم خلک په دې ډېر خوشحالېږي تاسو د هغې د زړونو سکون جوړېږي نو ډېر مرسته تر اوسه پورې صوابۍ نه وهم شپله آینده هم او یوه خبره دلته کوم او پته نشته دی پښتنو د صوابۍ د سترګې هم ډېرې وړي داسې مشکلات پرې راشي چې د صوابۍ د سترګې ډېرې راوړي نو دا تاسو ثابت کړل زموږ یعنې د نوي کالو عمر سپین ږیری هم جیل ته لاړو په ولا په هغه ورځ باندې په هغه شپه باندې ډېرو خلکو خوبونه نوي کړي ډېرو خلکو ژړلي دي په هغه باندې او یعنې دا قرباني موږ هېرولی نه شو اوس هم په دې علاقه کښې که تاسو وینئ چې پلانکی له پلانکی له پلانکی ورسره ناستی ضروري دی زه خو 24 ګنټې درته حاضر یم زما ملګري حاضر دي لاره به تاسو راوښیي ځکه چې کله ستاسو د علاقه تاسو یې په مزاج موږ نه ښه پوهېږي موږ به په یغي مزاج در سره درو او دا بله خبره چې نورې پارټۍ قضیې خو پارلماني دي نو پارلمان د دوی خپل موږ خو د دوی نه ووټ نه غواړو نو د ووټ ورسپورټ موږ صرف دا وایو چې راشئ د پښتنو چې په یو ځای آواز پورته کړو بیا به زورور بیا به د مسلې زرې کېږي موږ د پښتنو څه داسې مسلې چې ډېرې وبایي مسلې دي چې خلک ځینې مړ کېږي چې زموږ دوی مشترکه دي چې هغه حل کړو نو د دوی پارلماني سیاست خو نه موږ د دوی سره پارلماني کېږو نو دوی زموږ سره په هغه کېږي هېچا خپل ووټ په دې کښې نه دی چینج کړی هېچا خپل سپورټ د خپلې پارټۍ سره نه دی چینج کړی هغه په یوې ځای خپل پروت وي باید پی ټي ایم د دغې ولس نه مختلف یو بل شی نشي تصور دا د دې پارټو خلک به هم وي پکښې د ولس مختلف سوچ لرونکي مختلفې نظریې لرونکي مختلفې پارټۍ لرونکي او مختلفې شعبې لرونکي خلک
مشترک وچلوي د یو چا په مخ شي په مقابله کښې د یو بل ځان ته شی دا تصور نه چاته ورشي نه ځنې جوړ شي. یو تپوس کوم چې جی واول د ډېرو خلکو دا دغه دی چې یاره منظور پښتین د نقیب الله په کیس کې راوتی و او د هغه خپله پاپولیټي چې کومه وه ده قایمه کړه، هلته یې درنه ورکړه او د هغه قایمه کړه. د هغې نه پس چې کله هغه ده ته هغه ګول چې کوم هغه حاصل شي، د هغې نه پس د بلکل د راونور هغه کیس هم هیر کړ، د هغې کې بیا دوباره هېڅ پیشرفونه په هغه کیس ختم شو، خلاص شو. دغه یو تپوس کوم چې آیا دا لکه ستاسو د خلکو د وینا چې کومه ده د کومه حده پورې یا ستاسو صرف د خپله پاپولیټي چې ستاسو کومه پاپولیټي وي د هغې پورې ستاسو بولو، او که نه د نقیب الله کیس چې کوم نقیب الله مسعود چې کوم قتل کړی شوی د هغه کیس به تاسو پرمختګ به پکې کوئ. یو دا خبره. دویمه خبره خلک دا کوي چې منظور پښتین ډاکټر دی، آیا دا در کومه حده پورې دی کې صداقت دی؟ ډېره مننه یار. دغې کس چې کوم کوېسچن وکړو په صحیح الفاظو کښې وکړو. روانور نقیب الله منظور نقیب الله کیس نه بعد خلکو وپېژنو ایگزیکټ د نقیب الله کیس راپورته چا کړو؟ نقیب الله په دنیا چا وپېژنو؟ همدغه د MTM ور ملګري دي. کیس چې راپورته کوي په کیس پر دوی هم خلکو وپېژندل، کیس هم راپورته. نقیب الله کیس PTM تر اوسه پورې پرېښتی نه دی. لاست جلسه زموږ بنو شوې ده، نن هم ویډیو راواخله په بنو کښې تر ټولو لوی بینر به د نقیب الله وي. او اوس هم چې ما خبرې کولې تا به اورېدلي وي که چېرته دلته وې. اول مطالبه ما د روانور د کیس راوکړه او موږ تر اوسه پورې هم پر شا شوي نه یو. خو دا عدالتي څانګه چې کومه وه دا وبېله شوه تقریبا. موږ یې بیا نه ورپرېږدو. تر عمره به موږ هلته ورته ناست وو چې د سړی به راغواړي. خو یوه خبره زه کوم، موږ چې واپس راغلو د مارچ په میاشت کې په ډي خان چې د نقیب الله والد صاحب ورسره د مسعود قبیلې 18 نور ملکان دلته خانان ورته وایي، موږ ملکان ورته وایو، ملکانو پریس کانفرنس وکړ، پریس ریلیز یې جاري کړ. په هغې کښې اوس هم ویډیو راواخلې دا یې وویل چې څوک به هم زموږ کیس آئیني اړخ ته ګوتې نه ورکړي. موږ خپل کړی دی، خپل پیسه به موږ یې بند کړلو چې موږ هغه کیس نه شو ورتللی. دومره به مو کړل زړونه خو مې خوږېدل، ځکه چې ولس به زموږ نه تپوس کوو چې کله هم د روانور پیشي کېدله، هره پیشي د عدالت مخکې د PTM احتجاجي مظاهره به هرې پیشي 4 ځله یې آل پاکستان PTM احتجاجي مظاهرې د روانور خلاف وکړو او 14 جلسې وشولې. ټولې کښې تر ټولو لویه مطالبه یې د دوی او لا اوس هم PTM په هغه مطالبه ولاړ دي. باقي زه دا نه وایم چې 18 ملکان څه شول، نور کسان څه شول، هغې کښې د چا اوس څه سټیټس دی او څه وشول څه نه وشول. زه په هغې باندې خبره نه کول غواړم، ځکه چې زه نه غواړم چې یعنې زما د خولې نه داسې الفاظ ووځي چې په پښتنو کښې څوک پرې خفه کېږي. خو خدای دې آباد لري، خدای دې قدرمند لري، خدای دې عزتمند لري. د ولس په هغې خوا باندې چې کوم پېژندګلي خلک دی دا ګیلې هلته خو چونکه ښکاره دی چې کیس یې وړی و د PTM نه، دا ګیلې شته دی د ولس. خو PTM به خپل کیس تر آخره پورې هم دا نه پرېږدي. مطالبه به چونکه اوس چې کیس زما په نامه وای بیا ما چار کولی شوله، خو چې کیس نه زما په نامه و نه زموږ ملګری و بل څوک او پلار یې هم زموږ سره ملګرتیا نه وکړله، نو دلته چې کیس د دوی په لاس شو، کیس هلته دغه سیټ ته لاړلو. موږ PTM لا اوس هم پښتانه په یوه خبره ټینګ ولاړ وي. چا پښتون نه تپوس کړی و چې عمر د څومره دی؟ 20 کاله 10 کاله بس پې تېر شوی و. ویلې پلانکیا څنګه یې څنګه ستا عمر څومره دی چې 20 کاله دی؟ دا خو 10 کاله اول هم 20 کاله دی. ویلې موږ پښتون کام چې یو کیسه یو ځل وکړو بس بیا هغه باندې نه موږ هغه مطالبه خامخا کوو، د ریاست نه کوو او دا موږ تیاری کوو چې بله در نه ورکوو.
چې هلته بکښې نو په هغه کښې دا مطالبه هم ده چې تر څو پورې روانور ته سزا نه کوي تر هغې پورې به مو دلته ناست و ریاست دومره ظلم وکول خو مشر یوه خبره وکړه چې د ملک او د آیین سره مې محبت یو ملک موجود دی یو ریاست موجود دی بیا هم د یو قاتل خلاف د تحریک چلولو ضرورت پیښیږي څه خو به په دې خبره سوچ کوو ولې پیښیږي نه نو چې د زینب خدای دې داسې واقعې بیا نه وکړي خدای دې انصاف چې څومره میلاو دی پېغه د نور ورته میلاوي خو چې د زینب کیس ته ډیل کوې بیا هېڅ جنریشن وار نه دی مشکله دا ده چې که د پښتون د مرګ کیسه دی وکړه بیا چې 5th جنریشن وار دی نو کیس مونږ کله هم نه دی پرېښتی باقي تا وویل هم چې خپل منزل ته ورسېدې نو که دا منزل وي چې زه په 2-3 میاشتې پس د کور سره زموږ په کال هم رابطانه کېږي لینډ لاین سیسټم نشته په وزیرستان زه خپله لورکې 3 میاشتې پس چېرته د یوې ورځې پورې وینم دا که منزل وي دا خو به چا ته هم خوند نه کېږي مونږ ځانونه په مشکلات چې اچولي دي څه داسې بل شی مو نه دی حاصل کړی نو مطلب څه شی مو پکې حاصل کړي دي مونږ خو ځانونه تکلیفاتو ته FIR ته خطراتو ته دېګې ته وړي دي زموږ منزل د دېګې 5 مطالباتو پوره کول دي زما نام د خدای په راتلونکي تاریخ شه هم خاورې کې خو چې دا مطالبات پوره شي پښتون کام آباد دي موږ د ځان آبادي نه د کام یې غواړو او مطلب په ښه جرأتمندانه سوال باندې ډېره مننه هم کوم ستاسو ډاکټر خو زه ډاکټر یم خو DVM مې کړی دی د ګومل یونیورسټي نه په 2014 شي او نو چا هر خبره خو د خندا دا خو نه بیا کوم چا ورته ویلي وو چې یعنې دا خو د څارویو ډاکټر دی خو هغه دی کوي دی څه شروع کړي دي بیا چا جواب ورته لیکلی و چې یاره مقدس ګای بیماره ده هغه زموږ علاج غواړي داسې په خندا کوم زموږ مطلب هغه نه دی دلته خلکو په فیسبوک لیکلي وه د چا تضحیک د چا ټوکې وړول زموږ مقصد نه دی او که څوک زړه پرې بد وي د اوس ټوکه باندې موږ په ظلم خبره کوو ټوکې په چا پرې نه جوړوو په هغې باندې بخښنه وه خبره خو دا ده چې ټولو ملګرو خبره کړه که نه او تاسو بیا د پارلمان نه انکار کوئ بیا د اواز ورته کې څوک کوي او که داسې وي نو موږ به د آیین او قانون څنګه بدلو لکه دا یو وضاحت هم تاسو کوئ که نه تبلیغیانو د هغې خو په سیروزه کې به تېر شي او بیا خو زموږ نه پاتې کېږي پکار نه کوي نه کوي دی دوه سوالونه دوه وي زما یو دا دغه تاسو جی یو مهرباني کوئ چې تاسو هر ډسټرکټ ته یا په هر ځای کې لکه دا اوس تنظیمي غونډه را تربیتي او اړخ لري نو دا خو نه خو چې تاسو هر چېرته ځئ نو یو دا یو مهرباني کوئ چې لکه مخکې د هغې چې کوم سینیر قیادت دی چې مشران کوم دي هغې سره مشوره کوئ ځکه چې څه کارونه به یې په هغې باندې به ستاسو درناوی را ځي څه به یې په هغې باندې به ستاسو سپکاوی را ځي ستاسو مین د تنظیم د دې ملګرو ځکه چې د دې مخالف چې کوم دي نه څنګه چې مچ زخم پسې ګرځي نو هغې زموږ خامو یا په دې خبرو پسې ګرځي نو دا یو مهرباني کوئ چې تاسو چېرته هم ځئ چې هر چېرته ځئ نو په دغه باندې لږ دغه کوئ چې ځکه چې په زړو دا چې کوم دلته څه شي وو په هغې پسې نه ځو نه د هغې تفصیل خو لکه دا هم یو دغه ته چې مهرباني ډېر خوندوره هسې بابا راته که په دا یو سوال راته پکې معاف کړو ډېر خوند کوي او ما تر زیات غمځپلي خلک یو بیخي ځانان خواران راته لګېږي هم شمارو یې هم او موږ وایو هم خیر دی موږ به دا په فعالو نارو په ډګرو کښې او په روډونو باندې د خپل اواز پورته کړو دا زموږ پارلمان تګ باندې کېدای شي خلک رانه خفه شي خیر په پښتونخوا کښې چې څوک نه وي خفه موږ به لږ کې دلته په ځانونو خواروۍ ډېرې تېرې کړو دا لار به موږ ورکړو نو بهرحال دا بل دغه سوال جواب کېدای شي زه پوره مې نه وي ویلی خو زما یعنې دا ښه سوال و چې کوم ځای کې زه د تنظیم ملګري خبرول نو د تنظیم
ملګري خبرول ډېر ضروري دي. دا خو دا زموږ چې کوم نور سینیر داسې کسان دي دغه ته هر وخت دا پریشاني هم دا وي چې زه خو چې ځم که د لمونځه ټایم شه که عام د چا کلی وهم ورکوز شم هلته جماعت ته که په روډ باندې هسې ودرېدم لمونځ مې وکړم او که چېرته بیکري یا دوکان ته ودرېدم نو دوی بار وخت چې لږ فکر کوه لږ ګزاره کوه بس چې چېرته دې خوښ شي هلته کوزېږي. لکه ما ویل د مرګ د ژوند یقین مو دی په خدای او د عزت او د ذلت یقین مو هم په الله دی. په دې دنیا کښې نه څوک زموږ ژوند ته خطره شته دی. چې ایمان دې پوخ وي نو بیا یو آر دی موست سیکیور پرسن. چې ایمان دې پوخ وي بیا محفوظ یې. نو هغه خبره چې د تنظیم ملګري خبرول د تنظیم ملګري خبرول انتهایي ضروري کار دی ځکه چې دغسې که لاړ شي هم داسې نه چې موږ ته څه خطرې دي زیات شي دي هېڅ خطره. پښتونخوا زموږ مورنی وطن دی په والله په دې پښتونخوا کې د چا نه هېڅ پروا نه کوو نه ځینې پې شرمېږو په دې وطن چې په ګرځولو نه پې خفه کېږو. خو خبره دا ده چې د کار دی کار بیا ښه نه کېږي چې تنظیمي ملګري نه کړي خبر. نو تنظیمي ملګري به خامخا خبرېږي او داسې وي به کارونه به کېږي اوږه به کېږي. زه په خپلو غلطو باندې یعنې د خپلو غلطو کمولو ډېر زیات کوشش کوم او په هغې کښې ډېر زیات بدلون په ځان چې راولم چې نور ښه کارونه زیات کړو که څه کمی وي دی پکښې چې هغه کمې کړو. نو انشاءالله اول خو دا کمی که څه موجود هم و دا کمی به موږ پوره کوو چې صرف به تنظیمي مسله ده. خامخا خبرې لکه دلته جلسه وه دا ټول اوس هغه به لږ یو څو کسان وو که نه زما مقصد دا دی چې ستاسو کوم اکټیویټیز دي چېرته ځای که نه چې دې دې خبرې بعضې ځای داسې چې هغې ته ستاسو په تګ باندې د تنظیم پسې د هغه پسې ډرامه وشي نور د ثوابۍ خلکو کې لکه زموږ دا ګوره لکه د دغه تاسو ګوره چې کله دلته راغلی لومبی که نه نو لکه دا د ثوابۍ خبره او په ثوابۍ کې بیا د زړو د بهرحال دا وي چې انسان د غلطۍ نه زده کړه کوي او بلکل چې چېرته هم ځو په کومه علاقه کښې د ملګرو سره به مشوره هم وي. موږ ته پته ده چې په هغه ورځ باندې کېدی شي د دوله چې کوم کام پروت دی کومه قبیله پراته ده د پښتنو غټ ټبر پروت دی دلته نو هغه کېدی شي په دې باندې په ځان ډېره بوج شوي وي چې زما خاوره وه او نو دا داسې وي هم چې په هغې نه موږ زده کړه وکړله او بیا څه موږ ته هغې شي داسې غټ نقصان موږ ته نه کړه دوی خپل ځان ته ډېر ورکړه. چېرته بل ځای وویلې تا خو د پلانکي څوک فوجي افسر وی هغه سره څه همدردي نه کړه ظاهره. ما سره د هغې په بنیاد جواب موجود و چې نو زه چې ظاهروم هغه تاسو نه قبلوئ سړی پرې عزته کوئ نو زه یې څنګه ظاهره کړم. نو دا هم چې هغه کار وشو خو هغې نه موږ زده کړه وکړه نو دی نه دې ځل چې راتللو چې انټرچینج نه راغه شولو کال مو بیا تاسو ته کړی و اول د ملګرو چې چېرته ځو هم انشاءالله دغه کار به خامخا داسې کوو چې ملګرو هلته خبر وي. زما دا سوال نه که د ریاست زمونږ د مطالبې یا زمونږ لوی افغانستان د خلک د لوی افغانستان مطالبې کیا موږ لوی افغانستان ته وضو لکه دا ټول افغانستان ته Good question. Good question. مجلس دی مجلس تشدد تاوي کچره پورمن طریقه باندې پدې عدم تشدد پدې تحریک باندې دا مطالبه مسدود نشي نو بیا به پی ټی ایم لا عمل شي. دواړه د فیوچر متعلق سوالونه وو او دواړه چې سره غونډ کې یو سوال جوړیږي یعنی پښتانه جنګ ځپلي خلک ډېر شکوک و شبهات لري. موږ ډسکنیکټډ پاتې شولو نو په یو بل باندې مو شک زیات شو ځکه دوه کسان په یو لار نه سره تلل اتفاق اتحاد ختم شو. نو
ملګري خبره وکړه چې یعنې مونږ به بیا ځو هسې یوه خبره را یاده شوله صاحب هغه ملګری راغلل په کمنټونو کښې لیکي چې اگر یہاں خوش نہیں ہو تو یہاں سے چلے جاؤ افغانستان دا د پنجاب خلک یا نور راته لیکي سیند یا د پښتانه یې ځینې لیکي نو ولې ما ورته نو چېرته لاړ شو دا خو زموږ خپله مځکه ده پاکستان زموږ پر سینه جوړ شوی دی په کار وا چې په ورځ کښې 3000 د وفادارۍ سرټیفیکټ راکولی چې زه وفادار یم در سره هغه الټه زموږ نه د وفادارۍ سرټیفیکټ غواړي چې ته یې راکړه دا زموږ خاوره ده بنگال ته دوی ویلي وو چې हमें लोग नहीं चाहिए زمین चाहिए بیرته دا جمله چې یہاں سے چلے جاؤ دغه هم دغه مطلب دی چې ستا مځکه زما په کار دی نو ته رانه لرې شه دا ډېره خطرناکه خبره ده او چېرته هم نسو خپل وطن مو دی خپله خاوره مو دی او باقي دا تاریخي اوږدوالی غواړي چې زه جواب درکوم په ګنټه کښې به نشي پوره نو دا خو بیا ورستې کتل شي چې یو زما خپله خاوره د هغه به زه څنګه پرېږدم نو دا تحریک د عدم تشدد ځینې خلک اوس هم یره کوي چې دا چېرته د تشدد په طرف یو ځای شي یو کس و چې هغه د پی ټي ایم سپورټر نه و مخالف و نو هغه کوي هم چې د دې تحریک نه به ډېر پښتانه ته نقصان ورسوي ما ویل هغه څنګه ویل ګوره دا فوج به پښتانه ډېر پې خراب کړي ما ویل ماشاءالله د چا چې فالوور یې دا توقع د هم د هغې نه ده چې پښتانه به بیا هغه خرابوي هغه به یې وهي ښه ده چې زموږ نه خو د دغه هیله تمه نه ده چې موږ به خرابو عدم تشدد لوی کار دی پښتانه ډېر لوی کام دی دا ټکا د څوک ووهي چې ټول راپاس تقریبا راپاسېدلي دي پښتانه نور د مسلې حل یا چې کومه هم د پښتنو خوښه دا چې پښتانه تعهد سره یوځای شي په والله په عدم تشدد دوی هر شی پوره کولی شي نو ځکه موږ کام راټولوو چې ټول کام راټول شي پښتانه چې صرف په یو ځای کښېني اردوګیري دي نه ټوپک دې نه راکوي صرف په یو ځای کښېني هم په والله دومره ته نه یېرېږي ټول تاریخ شي دا دومره وشپېڅلي دي دومره روب یې دی چې هغې ناستی نه بیا هم د ده چې څه خوښه وي هغه به کېږي نو موږ به کوشش کوو چې کام راویو کړو کام راویش کړو موږ پښتونخوا نوره د جنګونو نه ده پښتونخوا نوره د ړنګولو نه پښتونخوا ړنګه شوې ده هر شی تباه شوي هسې د یره هلته خو نه شوله زه چې د اول درد نه کېدله نو د وزیر اعظم ته ملاقات ته تللي وو ما ډېرې جذباتي خبرې کړې وزیر اعظم و هم ژړل د هغې سره نو ما په جذباتیاتو کښې باطلو کښې کیسه کړې وه د هغې نه دوی ډېرېدلي ما ورته ویلي وو چې یاره که تاسو زموږ مطالبات نه منئ او مایوسه کوئ مو بیا به موږ کېدای شي ټوپک راواخلو خو پښتونخوا د جنګونو ده نه خو به د پنډۍ و اسلام آباد درپسې راځو دلته جنګ درته شروع کوو نو هسې ما په نقشه ورته ویلي وو ما خو شدت جذبات شي چې هېڅوک مو خبره نه اورېدله په ټیم کښې د ما نه دا خبره د خولې نه وتلې وه نور تحریک عدم تشدد دی تر اوسه پورې که ته چېرته طریقه کار ووینې نو هغه تر ټولو امن پسند دی په واڼه کښې د پي ټي ایم په ملګرو باندې حمله وکړه 11 کسان شهیدان شول 2 شپېته پکښې زخمیان شول هغې په خلاف چې کومې احتجاجي مظاهرې کېدلې نن هم په لایو ویډیو کښې پرتې دي او وګورئ په یو وخت کښې هم نه چا روډ بند کړی دی نه چا لار بند کړی دی نه چا بلک مات کړی دی نه چا بل څه کړي دي نو موږ خو د مرګونو د ټوپکو په مخ کښې هم پرامن نارې کړي دي نو پته نشته ولې خلک دومره یېرېږي د دې کښې نه باید نور چې کام سره یوځای شي د دې کام یوځای کول ډېر لوی قوت دی دا په خپله پیټم بم نه غټ قوت دی د پښتنو اتفاق نو انشاءالله په دې باندې به مسلې حل کېږي بیرغ
دلته کې الزام لګي په پی ټی ایم باندې یا په ستاسو د تحریک باندې چې دوی د فوج خلاف یا د دې خلاف خپل جذبات اظهار کوي خو بل اړخ ته که موږ وګورو نو په وزیرستان چې کومه چاپېره د فوج نه کاور شوې علاقه ده هلته نه 2 سیټونه ستاسو ملګري وباسي حسین داوړ صاحب او علي وزیر یو دغه سوال دی یو تجویز دی تاسو ته د ټول تنظیم ته چې دا ملک زمونږ دی موږ هم دا ملک جوړو نه به د آئین خلاف خبره کوو نه به د قانون خلاف خبره کوو که خپل حق دپاره یو کس وینه توی نو هغه په دې باندې فخر محسوسوي بله خبره راشي د فوج خلاف اوازونه بعضې ملګري شته دی ناپوه ملګري شته دی ستاسو دا کې دا نه منم چې پوه دي او کستانې کوي ناپوه خلک دي په کم علمای مطابق دا تحریک هم متاثره کوي ستاسو ساک ته هم نقصان رسي الټه ستاسو د ادارو سره د تسلسل او یا د ټسل سبب جوړیږي مهرباني ډېره مننه یعنې په یو اړخ باندې پی ټي ایم د فوج مخالف دی په بل خوا باندې د پی ټي ایم 10 کسان چې د پی ټي ایم ملاتړي وو پی ټي ایم خو ووټ نو بینک نه و ضرور نه پی ټي ایم دوی ته ټکټ ورکړی و دوی خو آزاد درېدلي وو زه وایم نون لیگ هم د فوج مخالف و په دې اوزګار کښې تر 80 پورې سیټونه یې ولیدي دلته په پوره پاکستان کښې کومه یوه پارټي راوښیه چې هغې هلته مطلب سیټ نه ګټلی نو څنګه چې دوی ته په د سیټ ووټ کنټرول په وزیرستان کښې آسان وي داسې په بله علاقه کښې هم څه داسې خاص نه دی ورته مشکل یو خبره دغه ده چې په وزیرستان کښې کم سے کم که ته لاړ شې هلته د علي وزیر دومره زیات یعنې ټول کام ایکي سره ولاړ دی ټول د خپل حلقه د دوی سره شک لکه ولاړ دی نور ووټونه خو هم ډېر ګټ باید په دې ځای باندې موږ خپل هم تر اوسه پورې ډېر خلک ډېرې مشورې کوي تبصرې کوي کوشش شوی دی چې دوی هم فیل شي خو دوی ټیکټکس دا به استعمال کړي وي نور باید دوی د دې سوال جواب خپل ووایي چې دوی څنګه پاس شول زه د دوی د پارلماني سیاست ترجماني هېڅکله نه کوم خو صرف پر دې وجه باندې چې تا وایي چې د پي ټي ایم ملګري وي د پي ټي ایم ملګري عبدالله ننګیال هم و د پي ټي ایم ملګري محمد اقبال هم دا کسان مو شایم چې کانډیډیټ وي جمال ملیار هم و داسې دېخوا په حمید و نور کسان و ریاض و سمت و داسې نور کسان و هغه نه دي پاس شوي نو که چېرته صرف معیار دا وه چې پي ټي ایم نه څوک راځي نو پاس یې نو که د نور کسان یې پاس کړي وای بیا خو به لا هم د دوی دپاره ښه ګراونډ وای بیا خو به پي ټي ایم لا هم غټ ښکاره شوی وای بیا خو به پي ټي ایم لا هم ښه ښکاره کړي خو څنګه پاس شول د دې سوال جواب موږ او تاسو په شریکه د علي د محسن وکړو ځکه چې د پارلماني سیاست سره هیڅ قسم داسې زموږ اړیکه شته نه د تحریک په حواله سره باقي که څوک په پارلمان څه دی او پي ټي ایم سپورټ کوي نو دې کې لاره موږ نه څه دا باندې خوشحالېږو چې څوک سپورټ کوي ډېره ښه خبره ده چې څوک په پارلمان سره پي ټي ایم سپورټ کوي موږ خو چې نور ایم ان ایز دي پښتانه دي یا پنجابیان دي یا سندhiان دي هغې ته هم دا اپیل کوو چې راشئ تاسو موږ سپورټ کوي نو دغه حواله سره ده نور خو وزیرستان چې واقعي دوی کنټرول دی په ټول پاکستان چې کنټرول دی داسې هم ده چې په بل ځای کې کنټرول نشته دی نو هر ځای چې څوکونه خو شوي دي که داسې وایي بیا خو په هر ځای باندې الزام دی چې هغې څنګه کړي دي بل په د سیاست کښې مې دومره تجربه نشته دی دغې سپارلو نه دومره سره رات بس شم چې داسې پوره جواب یې دغې سیسټم باندې پوره پوهېږم هم نه ځکه ځان ته نه درې ساتو دومره خبره چې یعنې داسې خبرې چې خامخا هغه غته سي یعنې تصدق ته سي او موږ تر خپله حده پورې کوشش کړی دی او کوو یې هم نور کام دی په دې کښې به ځینې خلک ډېر زیات زخمونه بیا خوړلي وي چا به کم خوړلي وي څوک به په خبره ډېر پوه شوي وي نو چا چې زیات زخمونه دي هغه به زیات جذباتي وي زیاتې نارې به وکړي موږ خپل کوشش کوو چې د خپل ځوانان زموږ د حکمت عملي نه کار واخلي د عقل او شعور نه جذباتیات د شکن وي او غیر زیات وي او تقریبا زموږ دا اوس وینا دی د خلکو ته تر اوسه پورې داسې به د یو ټکی نه وي لیدلی چې په هغې موږ خلکو ته اشتهار ورکوو نه ورکوو موږ دا خو موږ ګرځو د خپل ولس چې څومره ښې خبرې رانه کېږي نو دا زموږ فرض دی هغه خو ادا کوو باید نورو کام دی خامخا ټکلي خلک دي وهلي خلک دي
داسې خلک شته چې په کور یو سړی پاتې دی یو نور یې مړه شوي دي او بیا داسې میندې دي چې موږ چې وړو وړو ماشومانو ټوکړې بوجۍ ته اچولي دي هغې غلا کړي نو ظاهره خبره ده خامخا باید ذهنونه جذباتي نرۍ واوسي خو دا ده چې موږ به هم کوشش کوو چې موږ هر هغه کار وکړو چې د وطن ته فایده ترې رسي او ما په خیال سره ستاسو سوالونه یو دی وخت ما تورې راکړې چې ماشوم یې ورسره راوستی نه بس راځي اواز به داسې منظور لاول نه خو زه ډېر خوشحاله شوم چې تا وویل چې ما راغلی وم او زړوکي لاول کې واده کې وم ما ورته دا خبره کوله ملګري ناست وو پکې خبر راغله موږ پي ټي آی له ډېر غټ تحریک ډېر هڅه کوله داسې ډب ډب چې ملګري نه موږ پي ټي آی نه پي ټي ایم د دې وخت جماعت ما ډېر منظور نن را روان دی او یا تربیتي پروګرام دی ما یې مې خامخا تاسو ویلم ټویټر او فیسبوک وغیرہ باندې تو بیا نه ساري څومره لکه تحریک کې زور زیات په سیاسي پارټۍ کې زور دومره نه چې څومره په تحریک کې او تحریک چې څومره لکه د قوم تربیت کولی شي هغه سیاسي پارټۍ نشي کولی سیاسي پارټي هغه ډېر لیمیټډ او